بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما. امني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم پرون سبق کې موږ دا خبره اتره کړې وه چې مصنف رحمت الله علیه فرمایي اصول الشرع ثلاثه الكتاب والسنه والاجماع، بل عبارت بس ده والاصل الرابع القياس. نو پرون سبق کې دا ویل شول چې اصول د شرع درې دي. بیا موږ پرون سبق کې لاول د اصول په اړه خبره کړو چې اصول د اصل جمع او ما یبتني علیه غیره ته ودل کې د اصول مراد دلایل دي او سیاق سبق پیدا دی چې مخ ورستو دلې کې د قران او د حدیث دا دلیل ذکر کړي نو ځکه د اصول مراد دلایل دي. بیا شرع چې نه دا اسم مصدر ده او که اسم جامد ده، نو که مصدر نو یا په معنی د فاعل یا په معنی د مفعول له، کما معنی د فاعل نو بیا په الف لام عهدی ده، او که په معنی د مفعول نو بیا په الف لام جنسی ده، او که اسم جنسی جدا دین ته ویل کېږي اسم جامد او دا خبره جوړه غوړه ده. بیا چې د اصول فقه و نه اصول الشرع وي ځکه وي کدا اصول فقه و نه به خاص کړه وي د اصول فقه سره او د قدرې دا چې څنګه د اصول فقه لپاره دي اصول دي دغه شان دي دغه لپاره هم دي د علم الکلام لپاره هم دي. بیا کتاب سنت او اجماع، د کتاب نه مراد 500 ته، د اجماع نه مراد د صحابه کرامو اجماع او د تابعین اجماع، د اهل بیت اجماع او دغه چې دینه د قران مجید د احادیث مبارکه 3000 حدیثونه مراد دي. اوس دی چې ول اصل الرابع القياس، یعنی سلورم اصل دا قیاس ده. اوس بدی ګډ شي خبرې دي. یو خبره خدا ده چې دی وایي چې دا سلورم اصل د دریو نو ورستو دا د قیاس ده. خو قیاس دا څو قسمونه دي؟ د قیاس سلور قسمونه دي. د قیاس څو قسمونه دي؟ سلور. یو ته لګي قیاس شرعي، بل ته لګي قیاس شبهي، یو ته قیاس عقلی. بوځوي قیاس شرعي دي ته لګي، قیاس شرعي دي ته لګي چې هغه قیاس شرعي دي ته لګي چې هغه د قران او د حدیث نه مستنبط وي، چې سره مستنبط وي د قران او د حدیث نه او د اجماع الامت نه مستنبط وي، نو دې ته قیاس شرعي وي. او دویم نمبر قیاس شبهي دی. قیاس شبهي دي ته لګي چې د مشاکلت فی صورت توجینا، د مشاکلت فی صورت توجینا د یو سیز حکم بل ته متعدی کول، د مشاکلت فی صورت توجینا د یو سیز بل ته لګي. سلور رکعات مونږ په دې کې دوه قاعده دي کنه، اولنې قاعده او دویمه قاعده. نمون وایو د اخرنۍ قاعده د اولنۍ قاعده په شان دي ده، نو اخرنۍ قاعده واجب ده، نو د دویمه قاعده او اخرنۍ قاعده فرض ده، نو د دویمه قاعده هم فرض ده، لنډه قاعده هم فرض ده. او صحیح ده او که صحیح نه خو جدا سي مثال ده د قیاس شوی د مشاکلت په صورت وجنه چې دې شی د هغه سره په صورت کې یو شان دي ده، دې د یو چې کوم حکم جبل ته ماغه حکم کول شي. یو د قیاس لغوي. قیاس لغوي هغه ته ویل کېږي چې یو اسم د یو ځای نه بل ځای ته، یعنی یو څه ته د یو څه نوم بل څه ته ورکړل شي د علت مشترکه د وجنه، د څه د وجنه؟ د علت مشترکه د وجنه یو څه ته د بل څه حکم متعدی کول د قیاس لغوي. لکه خمر دا د مخامره العقل نه ماخوذ ده، او چې دې په دې سره د خمر په درای سره ذهن د انسان عقل د انسان خرابېږي. نو وای لکه آیس حرام دي، چرس حرام دي، پودر حرام دي، دغه شان نبیز چې دا حرام دي، باز داول حرام دي ځکه چې دې کې مخامره العقل وي. څنګه چې په خمر کې مخامره العقل وي عقل خرابېږي، دغه شان دې په دې کې عقل خرابېږي. لہذا د دې چې کوم حکم دی د خمر هغه د نور نشوم دی. نو څو ګورې تاسو لږه چې په قیاس لغوي کې څه چلو شو چې یو اسم بل اسم ته ورکړل شو د علت مشترکه د وجنه، یعنی یو اسم ته بل اسم حکم ورکړل شو د علت مشترکه د وجنه. سلورم قسم د قیاس عقلی دی. قیاس عقلی دی ته ویل کېږي چې یو دوه معلوم سيزونه دای په ذریعہ سره غیر معلوم ترسه. اگر العالم متغیر او كل متغیر حادث
فالعالم حادث. نو دلته تا قیاس وکړو، دا قیاس عقلی دی. تاسو په دې خبرو باندې پوه شوئ؟ دا قیاس څو قسمونه دي؟ څلور. کم دي؟ قیاس شرعي، شبهي، لغوي او عقلي. قیاس د شرعي څه ته وایي؟ چې د قرآن او د حدیث نه مستنبط وي. قیاس شبهي څه ته وایي؟ چې د مشاکلت فی صورت د وجې نه، یعنی یو څیز د بل څیز په شانتي وي په شکل کې، چې د یو څیز بل څیز ته حکم منتقل کول د مشاکلت صوري د وجې نه، ادي د شبهي وایي. او دریم نمبر قیاس لغوي، چې د علت مشترکه د وجې نه د یو څیز نوم بل څیز ته ورکول. او قیاس عقلی، چې دا دوه معلوم څیزونو په ذریعه سره تا نامعلوم څیز ته دي، نه دي ته ویل کېږي قیاس عقلی. لکه په صرف ته خو دی دقیقه مو یخ کې نه یخ. بیا اوس اعتراض دا دی که نه چې دی مولوي صاحب له پکار دا وه چې دی ویلی چې والاصل الرابع القیاس الشرعي. دی مولوي صاحب له دې چې پکارو دی منار والله چې دی ویلی وی چې اصل رابع چې دی دا قیاس شرعي دی. د قیاس سره شرعي قید نه دی لګولی. وایي که د قیاس سره د شرعي قید لګولی وی نو دې به فایده څه وی؟ په دې سره به دا قیاس لغوي، قیاس عقلي او قیاس شبهي به دا به ترې وتلی و، لکه څنګه چې علامه فخر الاسلام رحمت الله دا چل کړی دی. پوه شوې په دې باندې؟ نو دی خو شارح خو جو دغه ماتین دا سر انځ راینځي دا هرې خبرې له دی جوړوي. نو د ماتین پکې دا ځکه ذکر کړی که نه چې په اصول فقه کې صرف دغه یو قسم قیاس چې د قرآن او د حدیث نه مستنبط وي، نه دا مشهور دی د خلکو په منځ کې، نو دا سره ځکه دا قید نه لګولی. نور اصل اعلی نه دی. لکه په دې خبره باندې پوه شوئ؟ وایي دله پکار دا وه چې د قیاس سره قید د څه لګولی وی؟ لکه دا قید چا لګولی دی؟ علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه. پوه شوئ؟ نو په دې سره به څه چل شوی و په دې قید سره؟ قیاس شبهي او قیاس عقلي او قیاس لغوي به ترې وتلي. خو دا نه دی کړی. ولې؟ ځکه چې دی اکتفا په شهرت کړې ده. دوی چې هر چا ته پته ده چې په اصول فقه کې کوم قیاس وي نو هغه قیاس لغوي نه وي بلکې څه وي؟ قیاس شرعي. قیاس شرعي څه ته وایي؟ چې کومه د قرآن او د حدیث نه مستنبط وي که نه. اوس هغه کومه قیاسونه دي چې د قرآن او د حدیث نه مستنبط دي جو اوس وایو. والاصل الرابع القياس. څلورم اصل چې نسره قیاس دی. ای الاصل الرابع بعد الثلاثه، یعنی څلورم اصل لري دریو نه وروستو للاحکام الشرعيه، للاحکام الشرعيه دپاره هو القياس. دا قیاس دی المستنبط من هذه الاصول الثلاثه، چې هغه د دریو اصول نه مستنبط کړی شوی، راویستلی شوی. وکانه ينبغي او دې مصنف لره پکار دا وه ان يقيده بهذا القيد، چې دې د قید لګولی په دې قید سره د شرعي دا قید ورسره څه کړی وی؟ لګولی. کما قیده فخر الاسلام وغیره، لکه څنګه چې علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه د دې نه علاوه صاحب د حسامي په دې پنځمه درجه کې د اصول کتاب دی، لکه څنګه چې په دا قید لګولی. وایي د څه دپاره؟ لیخرج قیاس شبهي والعقلي، دپاره چې اوځي د دې نه څه قیاس شبهي او څه دي اوځي؟ قیاس عقلي. ولكنه اکتفا بالشهرت، وایي دې اکتفا په شهرت سره کړي، یعنې دغه قیاس شرعي مشهور او خلکو ته پته وه چې په اصول فقه کې کم یو قیاس ذکر کېږي قیاس شرعي وي چې د قرآن او د حدیث نه مستنبط وي، نور پکې نه ذکر کېږي. نو لهذا زه ورسره ځکه قید ونه لګوم. پوه نه شوئ؟ اواز را نه کوي که نه نه؟ که پوه یې هم وایې که نه یې پوه هم وایې. اوس د دې قیاسونو مثال ذکر کوي چې هغه قیاس کوم چې د قرآن نه ثابت وي مستنبط وي، کوم د حدیث نه او کوم د اجماع نه. نو درې مثالونه به ذکر کوي. اولنی مثال دا قیاس کوم چې د قرآن مجید نه مستنبط وي، لکه موږ وایو لکه لواتت حرام دی، یعنی د الکانو سره د الکانو نه خپل حاجت پوره کول دا چې دا حرام دی. لواتت ولې حرام دی؟ ځکه چې دا په شان د حیض دی، د حیض په زمانه کې د ښځې سره نږدې کېدل. الله تعالی فرمایي یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، چې تاسو د دې زنانو نه د حیض په زمانه کې لرې کېږئ. ولې دې لرې کېږئ؟ ځکه چې په دغه ټایم کې دا زنانه ګنده وي، په دغه ټایم کې دا زنانه څه وي؟ ګنده وي. نو دغه ګندوالی چې دی نه دا په دې رای کې هم دی، په دې لواتت کې هم دی، نو چې هغه حرام دی نو دا هم حرام دی. لکه په دې خبره باندې پوه شوئ؟ دا قیاس یا اذا تاسو ترجمه تفسیر به کوو انشاءالله چې اذا یا خو دغه ته ویلې کېږي ګندګۍ ته یا تکلیف ته ویلې کېږي، چې په دغه زمانه کې په زنانه باندې تکلیف وي، دغه شان دي په دغه کار کې تکلیف وي. تاسو په دې خبره باندې پوه شوئ؟
دا قیاس اوس د څه نه ثابت شي؟ موږ وایو لکه لواتت حرام دی. لواتت ولې حرام دی؟ ځکه حرمت د لواتت موږ قیاس کو په حرمت د هغه زنانو سره کم چې په حیض په زمانه کې راځي سره سګي جما کول کېږي. او علت جامعه په دوانو کې څه شی دی؟ ګندګی ده. سره ګندګی ده چې په دغه زمانه کې د زنانو سره د کورواله جما کول ځکه حرام دي چې زنانه ګندوي او دغه ګندواله په لواتت کې هم د جریاده لواتت هم حرام دي. پوه شئ؟ دا یو موږ په بل سره قیاس کوو. نو یو فنظیر القياس المستنبط من الكتاب، پس نظیر د هغه قیاس کم چې راوستل شوی دی د کتاب الله نه. قیاس حرمت اللواتت، قیاس کول د حراموالی د لواتت على حرمت الوطء، په حرمت د وطء باندې فی حالت الحیض، په حالت حیض کې بعلت الاذى، په علت د ګندګۍ سره. هغه ګندګي وې د علت سره راوستو. المستفاده من قوله تعالی، چې دا د مستفاد شوی دی د الله د قول نه چې الله تعالی فرمایي ولا تقربوهن حتى يطهرن، چې تاسو منې دي کې دي زنانو ته تر دې پورې چې دا پاک شي. مطلب په دغه زمانه کې اسخاوي کنه او دغه اسخاواله دا په دغه لواتت کې همي. هغه پوه شوي. نور د لواتت مبارک وي ان شاء الله ال دا خبر راشي چې دا خو ناروا کار دی. الله پاک د ټول نه اول په دې کې حضرت لوط علیه السلام قوم اخته شو. الله تعالی مبارک فرمای انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء او دغه مبارک د سونه ان شاء الله ورستو براشي چې کم کس د سړی سره یا د زنانه سره د شر طرف نه راتلګي الله پاک وته په نظر د رحمت باندې نه ګوري. خاجی بیا وایي چې هغه نظیر د هغه قیاس کم چې د سنت نه ثابت وي. لکه په حدیث شریف کې اموال ربیبیه شپږ ذکر دي چې تاسو غنم د غنم په بدله کې او دغه شانتي وربشو د وربشو په بدله کې او کجوري د کجورو په بدله کې مالګه د مالګه په بدله کې سره د سرو درو په بدله کې کجوري د کجورو او سپین زر د سپینو په بدله کې دا خرڅوي. دا دغه دي لاس په لاس خرڅوي او د دې زیاتواله چې نن داري بالا. وس ما دوه ګورې تاسو اوس په دې شپږ سيزونو نه د شپږ سيزونه په تفاضل سره خرڅول، په زیاتوالي سره خرڅول چې یو طرف ته یو ګېړې بل طرف ته دوه ګېړې، یو طرف ته یو دړې بل طرف ته دوه دړې، دا په تفاضل سره خرڅول هم ناروا دي او په نسیاو سره خرڅول هم ناروا دي په در سره. اوس دا خو لکه په عبارتونو سره ثابت دي. خو اوس په دې سره موږ وایو چیرې دغه نه دي دغه چونه دا چونه خرڅول په زیادت سره دا جایز ده، دا ناجایز ده. چونه چې یو طرف ته یو دړې چونی بل طرف ته دوه دړې چونی، دا خرڅول ناروا دي. ولې ناروا دي؟ ځکه چې په حدیث کې شپږ سيزونه ذکر شوي دي او دا شپږ سيزونه د حرمت علت چې نه هغه قدر مع الجنس ده. سره قدر مع الجنس چې دوانه کېری سيزونه دي یا دوانه وزني سيزونه دي، چې کله مقدار جنس برابر وي د کېل مع قدر مع الجنس د موږ په باندې علت درې باندې نو کوم قدر مع الجنس پر شپږ سيزونو کې هغه پر دغه کې هم ده پر چونه کې نو دغه چرنده ناروا دي. پوه شو؟ نور پدې کې ورستو بیا خبره اتره ان شاء الله راشي چې علت د ربا چرنده زموږ په باندې سره د شوافیو په باندې سره نور امامان په کې سوال دا باندې بیا خبره کوم. لکه پوه شئ نو و نظیر القياس المستنبط من السنه او نظیر دا قیاس کم چې راوستل شوی د سنت نه قیاس حرمت تفاضل الجس والنور، چې قیاس د حرمت د تفاضل زیاتواله ته ویل کېږي. زیاتواله د جس او د نورې، جس ته ویل کېږي، جس خو چونې ته ویل کېږي او نور څه ته ویل کېږي. نورا هغه څه ته ویل کېږي کنه لکه موږ دغه نه پیرس شي دغه پیرس ته دغه ویل کېږي باسان الفاظ بنورا بعلت القدر والجنس، په علت د قدر او د جنس سره یعنی علت په مقدار مع الجنس ته على حرمت الاشياء السته و اذا قياس کړل په هغه شپږو سيزونو باندې په حرمت د شپږو سيزونو باندې. کوم شپږ سيزونه؟ المستفاده من قوله، چې هغه مستفاد د الله د حضور صلی الله علیه وسلم دی قولنا هغه سری الحنطه بالحنطه والشعير بالشعير. یو خدای دې چې الحنطه بالحنطه به ما کنه الحنطه بالحنطه به ما نو الحنطه بالحنطه وینو لدينا مکه بيعو ټګه جرنده به محذوف راو بسي بيعو معنی نه خرڅوي تاسو نو بيعو به فعل امر شي او ضمیر به بارس فاعل شي او الحنطه بالحنطه معطوف علی دا ټول الحنطه معطوف اول او دا ټول اقوا معطوف
دا ټول معطوفات سره دا مفعول به بشي پوه شئ نو دا د الحين تا خرڅوي تاسو غنم د غنمو په بدله کې والشعيره بالشعيره او جوار د غنم د وربشو د وربشو په مقابله کې والتمر بالتمر او کجوري د کجوري په مقابله کې والملح بالملح او مالګه د مالګه په مقابله والذهب بالذهب سره د سرو زر په مقابله کې والفضه بالفضه او د سپین زر په سپین مثلا بمثلين یعنی سر په سر مثلا مثال به مثال مطلب چې دوه یو طرف ته یو شان مثلی یدن بيدین او لاس په لاس باندې نسیاب به کوم نوی زیاتواله به والفضل ربا زیاتواله په دې کې سره ربا ده لکه پوه شوي ونظیر القياس المستنبط من الاجماع او د هغه نظیر د هغه قیاس کم چې راوتل له مستنبط له اجماع نه ما ته وګورئ تاسو خانانو یو سړی ولګي واده وکي او د خپل خځې سره جماع وکي کورواله وکي نو دی جماع کوونکی ته واتی وای څورته وای او د چا سره چې جماع کله شي ته موضوع وای څورته وای موضوعه واتی او موضوع یو به دندل نو وسکله دا سړی ولګیدو او د خځې سره نکاح وکړو د هغې نه بعد ورسره جماع وکړله نو په دې واتی باندې د موضوعي لور او د موضوعي مور د موضوعي خور دا هر څه به حرام مطلب دا نږدې رشتہ دار چې نه په حرام دي پوه شو به معنی او په دې موضوعي باندې د واتی پلار د واتی رور د واتی زوی دا حرام دي پوه شو به معنی او د دې وجه سره زکه چې کله دا واتی او موضوعه د یو بل سره میلاو شول واتی او موضوعه د یو بل سره شول نو د دې نه الله پاک معصوم پیدا کړي نو د سړی د وجود څخه حصہ د خځې وجود ته ورننه وتله او د خځې د وجود څخه حصہ د سړی وجود ته ورننه وتله نو دلته کې دې ته جزئیت او بعضیت وای څه وای نو دا په یو بل باندې حرام دي د دې د نږدې رشتہ په یو بل باندې حرام دي ځکه چې دا دې سو ګرځیدو جز وګرځیدو پوه شو به معنی ها لکه سړی ولګیدو د خپل خځې سره جما وکړه نو د سړی د وجود څخه حصہ د خځې وجود ته ورننه وتله نو اوس چې دا خځه د دې سړی د پلار سره واده کوي نو د سړي لکه د خپل پلار سره واده کول دغه چې د دې وجود صحیح سو تر لکنه پوه شو به معنی او د کله چې د سړی د خځې سره میلاو شو نو د خځې د وجود صحیح سره سړی د وجود ته ورسېده کړه نو دې چې اوس د خځې د مور سره نکاح کوي نو د لکه د خپل مور سره نکاح کول نو صحیح ده پوه شئ اوس دغه حرمت د جزئیت او بعضیت څنګه چې په واتی او په موضوعه کې دی دغه شان په زانی او په مزنیه کې دی زانی او مزنیه یعنی هغه کس چې په غیر د واده نه د یوې ښځې سره میلاو شي په غیر د نکاح نه د یوې ښځې سره میلاو شي نو سړی د زانی وایي او ښځې ته څه وایي مزنیه وایي نو موږ وایو په زانی باندې د مزنیه مور د مزنیه خور د مزنیه لور حرامه ده او په مزنیه باندې د زانی پلار د زانی رور د زانی زوی دا حرام دی او علت پکې سره جزئیت او بعضیت لکه دغه جزئیت او بعضیت څنګه چې په واتی او په موضوعه کې دی دغه شان په ځاني او په مزنیه کې دی پرې خبره باندې پوه شئ ها نور خو دغه جزئیت او بعضیت خدای کنه خو یو جایز دی او بل ناجایز دی نور پکې فرق نشته لکنه پوه نه شئ ونظیر القياس المستنبط من الاجماع او نظیر د هغه قیاس کم چې راوتلی شي د اجماع نه قیاس حرمت المزنیه قیاس د حراموالی د مور د مزنیه علی حرمت امته په حرمت د مور د هغه وینځي التي وتئها چې دا سره سکړه دا پکې وینځه بیان کړه موږ پکې وینځه نه موږ عام خزه بیان کړه یو شی ده المستفاده من الاجماع چې دا مستفاد شوی ده د اجماع بعلت الجزئيه والبعضيه په علت د جزئیت او د بعضیت سره تاسو به د جزئیت او بعضیت په خبره باندې پوه شو لکانو ها پوره ده دا پوره ده واړو شابه نو دا خبره چې اصل الرابع القياس د قياس سره شرعي قید ودی ونه لګو د قياس سلور قسمونه او شرعي قید وسره ولي ونه لګو او بل دا خبره چې دا هغه قياس مثال کم چې د قران نه مستنبط کم چې د حدیث نه کم چې د اجماع نه د غدري مثال نو ول یاد بچي